الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. دین مخی آیتونو کی د کافرانو ذکر شو. خکار کافران چې هغه په ظاهر باندې کافران و هغه د الله د خدای او د الله د پیغمبر د پیغمبرانو انکار کو. دا غي ذکر شو، دا غي بیان شو، او مخکې نه د مؤمنانو د نیکانو ذکر شو. دا درې ماډل بیگانو آیاتونو کې او بل شپه چې مونږ وې دي کې د منافقانو ذکر شو. ومن الناس من یقول، دا آیاتونه چې نن کوم دي نو دام د منافقانو بیان دي. دغه آیاتونو کې د منافقانو عقیده ذکر شو او دا غي د ایمان هغه حقیقت ښکار شو چې دای داوه د ایمان کولا او مؤمنان ندي. زړه کې ایمان نو په خپل باندې د ایمان اقرار کو، داوه د ایمان کولا او دای وی چې مونږه ایمان راوړل دي. و دې آیاتونو کې د دای د خپل خبره ده چې دا مونږه مؤمنانو سره ټوکی کو، مونږه ایمان نه دی راوړی. هغه ځای الله فرمایي چې د ایمان نه دی راوړی او دې ځای دی په خپل دا خبره کوي چې مونږه خو د مؤمنانو ملګری نه یو، مونږه حقیقت کې کافرانو ته وایي ستاسو ملګری. مونږ چې د مؤمنانو د پیغمبر محفل کې ناس تپاسته کوو، هلته خپل ایمان ښکاره کوو، هلته مونږه دا دعوه کوو چې مونږه ایمان راوړی دی او مونږه د پیغمبر سره مونځ کوو او د هغه سره محفل کې چې ناست نو ذکر کوو، الله یادو. د دې صرف دومره حقیقت ته چې بس مونږه د مؤمنانو سره ټوکی کوو، مسخرې کوو، مونږه حقیقت کې ایمان نه دی راوړی. کافرانو ته دا خبره کوي چې تاسو په دې مطمئن یئ، تاسو زړه کې دا خبره نه راځي، تاسو مونږ باندې دا شک مه کوئ چې ګینې د ایمان راوړی دی او دا د مؤمنانو ملګري دي. مونږه حقیقت کې ملګري ستاسو یو، مونږه ستاسو ملګري یو، مونږه ایمان نه دی راوړی. خو که مونږه دا خبره نه کوو چې مونږه ایمان راوړی دی نو مونږ د پیغمبر محفل او مجلس ته بیا نه شو تللی. نو د دې وجې نه مونږه دا خبره نو دی خو د ایمان دعوه کوله، خو دې سره سره به دی شرارتونه کول، شیطانای به کولې، فسادونه به کول، رواني به کول. ځکه پیغمبر سره خو د دی محبت نه و، مؤمنانو سره د دی ته محبت نه و، زړه کې دی د پیغمبر سره حسد و، کینه وه او زړه کې ورسره دشمني وه. نو مؤمنانو پسې پیغمبر پسې به بیا داسې خبرې کولې او د پیغمبر او د مؤمنانو باره کې به داسې خبرې کولې چې د هغې نه د مؤمنانو دشمني ښکاره کېده. نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې دغه ذکر کړی دی. الله فرمایل پیغمبر ته چې دی ته ووایه چې فساد مه کوئ، ځمکه کې فساد مه کوئ. او فساد د ټولو نه غټ فساد دا دی چې تاسو په خوله ایمان ښکاره کوئ او په زړه کې ایمان نشته، نو په زړه کې ایمان راوړئ. دی به دا خبره کوله الله ته چې دی با پیغمبر ته به دا خبره کوله چې کله به دی ته دا ویلي چې فساد نه کوئ، دی وایي مونږ خو فساد نه کوو، مونږ اصلاح کوونکي یو. د دی
د فساد نوم اصلاحي و فساد ته اصلاحي. الله تبارک وتعالى د دې دا خبره رد کړې ده. دای کلکه تاکیدی خبره کړې چې انما نحن مصلحون، منګه هو بس اصلاح کوونکی، زمون کار اصلاح ده. منګه خو د خلکو د فائدې لپاره، د خلکو د خیر لپاره سوچ فکر کو، من خو فساد نه کو. الله تبارک وتعالى مو فرمایل چې الا انهم هم المفسدون، الله وی هم دای فساد کوونکی دي او دای په فساد کویږي نه. او فساد د اصلاح ضد ته ویل شي. یو سړی معاشره کې ګرځي، خلکو په میاس کې صلح کوي، روغې کوي، د خلکو میاس کې دشمنای ختمي، تربګنای ختمي، خلک یو بل ته رانږدې کوي، دې ته اصلاح ویل شي. او د اصلاح دا عمل چې دی نو دا ډېر لوی عمل دی، د دې ډېر لوی اجر دی. د دې باره کې پیغمبر علیه السلام ډېر شی فضایل ذکر کړي دي. دا په خپل ځای کې راشي. لا خیر فی کثیر الله وی من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اصلاح ډېر لوی عمل دی. الله وی تاسو فساد ته اصلاح وایي، داسې ناپوه خلک یې. الله وی فساد او اصلاح زه پیژنم. رستو را روان دی والله یعلم المفسد من المصلح. الله مصلح ته، الله عالم دی چې مصلح او مفسد څوک دی. که تاسو ډېر وایئ چې موږ مصلحین یو، الله وی نه، تاسو مصلحین نه، تاسو مفسدین یئ. یا بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دوی ته وویل چې ایمان راوړئ، څنګه ایمان راوړی؟ دی خو به دعوه کوله چې موږ ایمان راوړی دی. الله فرمایي چې دی ته وویلی شي کما آمن الناس، لکه څنګه چې د صحابو ایمان راوړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی دی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او نور صحابه رضی الله تعالی عنهم چې دی څنګه ایمان راوړی دی، داسې ایمان راوړی. او په ژبه باندې صرف نه، په زړه کې تصدیق وکړي. نو دای به دا خبره کوله چې خو موږ داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې دی کمقلو بې وقوفانو ایمان راوړی دی. دی به صحابه کرامو ته کمقل وي، بې وقوف پې ورته وي. د دې ټکي نه معلومیږي چې دا اصلاح او که دا فساد. نیکانو خلکو ته او بیا خاص کر د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام هغوی ته چې کمقل وي، بې وقوف وي، او بیا دې خپل عمل ته اصلاح وي. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په ښه کلک تاکیدي خبره وکړه، الا انهم هم السفهاء. الا خبردار، انهم بېشکه دی چې دي هم السفهاء، هم دی کمقل دي، هم دی بې وقوف دي. د دی نه بل څوک بې وقوفان نشته. الله فرمایي پوهېږي نه. فساد ته اصلاح وی او صحابه کرامو ته کمقل وی. حقیقت کې کمقل خدای دی چې خپل ځان په خپل هلاکت ته ورځي. ایمان راوړی نه دی او دی کافر او د اخرت په لحاظ سره جهنمیان دي او دعوی دا کوي چې مونږ ایمان راوړی دی. الله فرمایي دا خلک کمقل دي، دا بې وقوف دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهېږي په دې خپل کمقل توب باندې او په دې خپل فساد باندې. او دې ځای بیا دی په خپله دا خبره کړې ده، واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې دی میلاو شي، ملاقاتو کې یو ځای شي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، قالو، نو دی هغوی ته وایي مؤمنانو ته، آمنا، موږ ایمان راوړی دی. په ژبه باندې دا خبره کوي، دا د ژبې ایمان دی. واذا خلو الى شیاطینهم، او کله چې لاړ شي الى شیاطینهم خپلو مشرانو خواته. شیطانانو نه مراد وهم الرؤساء، د دوی هغه سرداران دي، د دوی هغه لیډران دي، د دوی هغه مشران دي، هغه خلک چې د کفر او د شرک په میدان کې د دوی مشران دي او دوی هغوی پسې اقتدا کړې ده. نو چې کله هغوی سره میلاو شي او هغوی سره ملګري شي، هغوی سره محفل کې کینی، قالو، نو بیا وایي انا معکم،
مونږ ستاسو ملګري یو. په دې عبارت باندې خو تاسو خو پې نه پوهېږئ، طالبان او عالمان پې پوهېږي چې دا جمله فعلیه او جمله اسمیه ده. قالو آمنا، مونږ ایمان راوړی دی. دا جمله فعلیه راوړې ده، دا دلالت کوي په حادث باندې چې مونږ ایمان راوړی دی. په خپله دا خبره کوي چې مونږ ایمان راوړی دی، یعنې مونږ کې مخکې نه ایمان نو، مونږ ایمان راوړی دی اوس. او قالو انا معکم، هغه د جمله اسمیه راوړې ده. هلته جمله اسمیه ده او جمله اسمیه ده دلالت کوي په استمرار باندې، په دوام باندې. نو دې معنا دا ده چې مونږ کافرانو ته وایو مونږ ستاسو ملګري یو، مخکې نه اوس هم مونږ ستاسو ملګري یو او بیا به مونږ ستاسو ملګري یو. نو دا تاسو چې پیغمبر ته او مؤمنانو ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، نو وایي دا خو مونږ هغوی سره هسې ګپ لګوو، دا خو مونږ هغوی له دوکه ورکوو، او سادهګان دي، ناپوهه دي. نو مونږ ورته وایو مونږ ایمان راوړی دی، نو بس هغوی زمونږ په خبره باندې یقین کوي چې او د ایمان راوړی دی. حقیقت کې مونږ ایمان راوړی نه دی، مونږ ستاسو ملګري یو. ور په خپل ځان باندې په خپله اقرار کوي چې مونږ ایمان نه دی راوړی، مونږ ستاسو ملګري یو. ورپسې بل آیات کې الله فرمایي الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله به دوی ته د دې ټوکو د دې بلې سزا ورکړي. په دنیا کې الله ورله لغوندې مهلت ورکړی دی، لږه موقع ورکړې ده، او دی به په دې خپله ګمراهۍ او سرکشۍ کې او په دې خپل عمل کې به دغسې پراته وي. آخرت کې به بیا دی چې دن د دې بله میلاو شي، نو بیا به دی حیرانوي، بیا به سرګردانوي. یا فی طغیانهم یعمهون، په دې ګمراهۍ کې به دې خپله سرکشۍ کې به حیرانوي. دنیا کې چې دی په داسې یره کې پراتو، د منافقانو د دې خبرو مقصد دا و چې که مونږ د پیغمبر ښکاره ملګرتیا وکړو او کافرانو کامیابي حاصله کړه او پیغمبر او مؤمنان ناکامه شو، نو بیا خو به مونږ د پیغمبر ملګري یو، نو زمونږ به بیا خیر نه وي. او که چېرې مونږ د کافرانو څخه کلک ملګري شو، پیغمبر ته نه و چې مونږ ایمان راوړی دی او پیغمبر او مؤمنانو کامیابي حاصله کړه او د کافرانو شکست وخوړ، نو بیا به زمونږ خیر نه وي. نو د دې وجې نه دواړو طرف ته چې کوم دی نو دوستانه ساتله. هلته هغوی سره پیغمبر سره هم ناسته پاسته کوله او دلته به کافرانو سره هم جوړ توړ ساته. او مقصد یې دا و چې که چېرې هر طرف کامیاب شي، نو بیا به زمونږ آپله چې کوم دی نو کار سمي. ځکه مونږ سره خو دواړه جنډې دي که نه، کله یو جنډه راوالو چې ستاسو ملګري یو تاسو زنده‌باد، او چې کله بیا بله جنډه راوالو نو بیا دې بلې باټۍ ته ستاسو ملګري یو تاسو سره زنده‌باد. څه خلک معاشره کې داسې وي چې هغوی د هر چا ملګري، هغوی د ګټې ملګري او د میدان ملګري، چې څوک میدان وګټي او ستا میدان کې ګټه وکړه نو بس د هغوی ملګري بیا. نو دا منافقان هم حقیقت کې داسې خلک، الله د دوی مثال ورکړی دی چې دی دا سودا کړې ده، دا تجارت یې کړی دی، د کافرانو ملګرتیا یې کړې ده او د پیغمبر ملګرتیا یې حقیقت کې نه ده کړې. نو دی چې دی نو الله فرمایي دی هدایت یې ورکړی دی او ګمراهي اغستې ده، سودا یې کړې ده، تجارت یې کړی دی، نو هدایت یې پرېښودی دی، د پیغمبر ملګرتیا یې پرېښودې ده، حقیقت کې صحیح ایمان یې پرېښودی دی او کفر اختیار کړی دی. نو الله فرمایي دا سودا یې د تاوان ده. فما ربحت تجارتهم، دا سودا یې سودمنه نه ده، دا فایدهمنه نه ده. او ما کانوا مهتدین، او الله فرمایي دی به په دې ظاهري ایمان باندې به دی کامیاب نشي، دی ته به هدایت میلاو نشي، دی به دغسې ناکامه پاتې شي او دنیا به هم برباده شي او آخرت به هم برباد شي. دواړو طرف ته به چې دی نو دی به تاوان وکړي. لکه یو سړی پیسې راوالي او په هغې کاروبار شروع کړي، تجارت کوي،
نو چې کمی پیسې در واغسې په هغې تجارت کوي نو دې ته رأس المال وایي، دې ته موړي وایي. لکه سړی 15 لکه روپۍ راوالي او کاروبار پې شروع کړي، دکانداري وکړي یا تجارت کوي، صاحب لی خرڅوي، دې 15 لکو روپو ته موړي وایي، دې ته رأس المال وایي. او چې دې په دې باندې کاروبار کوي، کمی ګټه کمی پکې ګټي نو هغې ته ربح وایي، هغې ته فایده وایي. او چې کوم پکې تاوان کوي نو هغې ته نقصان وایي، هغې ته خساره وایي. کله کله وشي سړی وایي یاره کاروبار مې روان کړ خو نقصان مې وکړه، خساره مې وکړه. کله کله وایي یاره کاروبار مې روان کړ ګټه مې وکړه. نو الله فرمایي د دی دا کاروبار چې دی نو دا تاوان دی، دې کې ګټه نشته. که دی غواړي چې مونږ به دې کې ګټه وکړو خو دې کې ګټه نشته، ځکه د دی سوچ خو دنیا ته دی، د دی سوچ خو صرف دې ته دی چې دنیا کې څوک کامیاب شو نو مونږ به بیا د هغوی ملګري یو. نو که دنیا کې کافرو شکست نه وی خوړلی او کامیاب شوی وی نو بیا هم کافر ناکام، نو که دی ورسره ملګری وی نو دی بیا هم ناکام. او که پیغمبر دنیا کې کامیاب شو شکست یې ونه خوړو نو هم کامیاب دی. او که پیغمبر دنیا کې کامیاب شوی نه وی او کافر ناکامه شوی نه وی، پیغمبر سره ملګری سیوا شوی نه وی، ډله پره سیوا شوی نه وی، لکه ډېر پیغمبران داسې دنیا کې تیر شوي دي او سره لږ لږ څو ملګري پاتې شوي، ټول قوم د هغوی مخالف پاتې شوی دی. نو پیغمبر خو ناکامه شوی نه دی، پیغمبر خو کامیاب شوی دی. الله پې قوم باندې الله عذاب راوستی دی او الله نیست و نابود کړي دي. نو په دواړه حاله کې د دی نقصان دی. که کافر کامیاب شوی نو هم د دی نقصان و، که پیغمبر کامیاب شو نو هم د دی نقصان دی. ځکه دی خو یو طرف ته نه دي، دی منافقان او حقیقت کې ملګري د کافرانو دي. نو د دې وجې نه الله فرمایي دا تجارت چې دی دا سودمن نه دی، دا فایدهمند نه دی. او دی د خپل عقل خبرې کولې، خپل عقل باندې دی چې دی نو دا فیصلې کولې چې دا صحابه کرام چې دي نو دا کم عقل دي او دا بېوقوف دي او مونږ چې دی نو هوښیاران. عقل باندې په عقل څوک کامیابي نشي حاصلولی. کامیابي چې غواړې دا به د الله او د الله د پیغمبر په اتباع باندې کېږي. که په عقل پسې لاړم په کار نه شو، که د بخت معیاري غوښته یار نه شو، معلومیږي چې کمبخت په جهان زیم چې د درست جهان دلدار مې دلدار نه شو. که هر څو نصیحتونه مې ورته وکړل هغه خدای بې لارې کړی په لار نه شو. شاعر وایي چې عقل پسې به نه ځې، عقل پسې خو ځې خو بیا خو به کار خرابېږي. عقل ته به نه ګورې، د الله او د الله د پیغمبر حکم ته به ګورې، شریعت ته به ګورې. اگر چې ستا پکې دنیایي معمولی تکلیف دی، معمولی نقصان دی، خو ته به هغه برداشت کې، تا ته به د آخرت کامیابي هله میلاویږي. او که نه ته وایې چې زه به دواړو غواړو ته بس کا پله شوه نوم به زما ګټه یو، که دې پله شوه نوم بس یو پله به نه شي. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء چې په دوو کشتو باندې دې خپې ایښي نو خو بس کشته به یو بل نه جدا شي او بیړه به دې غرقه شي، په میاز به وشلېږي، یو پله به نه شي، یو پله کېږي به چې یو طرف ته شوي نو هله به یا به بس کامیاب شي یا به ناکامه شي، خو یو پله کېږي به. الله دې مونږ تاسو د ناکامۍ نه بچ. نو د دې وجې نه الله فرمایي چې د دی دا سودا دا تجارت دا سودمن نه شو، دی فایده ونه کړه او دی ناکامه شو. او د دی لپاره بیا د آخرت عذابونه او سزاګانې ذکر دي او بیا انشاءالله وروستو بله سپاره کې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ والله فرمایي کله چې وویل شي دی ته دې منافقانو ته لا تفسدوا فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې، په ځمکه کې فساد مه کوئ. بیا وخت سره به راشي د دی فسادونه به قرآن کې ذکر شوي دي چې دی څه کړي دي. دی د پیغمبر خلاف څومره منصوبې کړي دي او څومره سازشونه یې کړي دي. سره د دې چې پیغمبر سره ملګري و، پیغمبر سره به په صف کې ولاړو، میدان ته به لړل، جهاد ته به لړل، توره به یې راواغسته او د ښار د مدینې د ښار نه به ووتل. پیغمبر سره به په میدان کې ناست و، جهاد میدان کې شپې ورځې به یې تېرولې او بیا به یې هلته چې کومې شیطانۍ او شرارتونه کول او هلته چې به یې کوم خپل منافقت ښکاره کو نو راروان 11مه سپاره کې بیا د دی هغه شرارتونه شیطانۍ راروانې چې دی به څه کول، مؤمنانو ته به یې څه وي، په خپله به یې څه کول، د پیغمبر خلاف به یې څه وي، د پیغمبر په شان کې به یې څه وي.
او کافرانو ته به کم خبرونه کم خبرې کولې هغوی ته به سوي دا ټولې خبرې را روانې دي ځکه دلته الله فساد ذکر کړی لا تفسدوا الله فرمایي فساد مکوئ فی الارض په ځمکه کې قالو نوې بدئ وایي دی انما نحنو بېشکه مونږ چې یو انما خبره دا د بله نه ده نحنو مونږ چې یو مصلحون مونږ اصلاح کوونکي یو مونږ خو فساد کوونکي نه یو زمونږ خو کار اصلاح ده مونږ خو پیغمبر اصلاح کوو فساد نه کوو الا الله فرمای الا خبردار انهم بشک دای چې هم المفسدون خاص دای فساد کوونکي دي خاص دای فساد کوونکي دي او دا دای را عمل چې دی الله وی دا فساد دی ځکه چې دای کوي فساد او دې ته اصلاح وي ولكن لا يشعرون والله فرمای لیکن دای نه پوهیږي لا يشعرون دای نه پوهیږي پر خپل فساد باندې پر خپل فساد ولې نه پوهیږي ځکه مخکې تیر شو په قلوبهم مرض وزړونو کې د منافقت مرض دی وزړونو کې هغه تیاره ده او د چا په زړه کې چې غون پروتي تیاره پرته نه هغه تعالی بیا خیر از مخ نه خیتا ته نستا باره کې هغه خصوص فکر کوي هغه وګوري مکب صحیح کوي تا ته به کند کني تا به ټیله کوي او کاندې ته به ورځي نقصان بدل کوي څنګه واغستا مبارک د خیر سوچ کوي او د اصلاح سوچ به کوي والله فرمایي دای نه پوهیږي پر خپل خبره دا دای چې سوی زړه کې مرض د منافقت ته ښکارا دی د کافرانو ملګری دي او وایي چې مونږه اصلاح کوو څنګه تاسو نه د اصلاح تمه چې ده نو دا غلطه ده که تاسو شل ځله وایي چې مونږه اصلاح کوو نو ستاسو خبره مونږ چاته منو الله وایي تاسو خو مصلحین نه یئ والله یعلم المفسد من المصلح تاسو مصلح ښه پیژنئ الله وایي که زه یې ښه پیژنم ما ته ښه پته ده چې تاسو فساد کوونکي یئ او تاسو وایي چې مونږه اصلاح کوو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او په وخت کې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام ملګرو صحابو ایمان راوړی دغه وخت ایمان د صحابو دا د دوی دپاره الله تعالی معیار وګرځو چې داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې دوی ایمان راوړی چې څه په خوله دي هغې په زړه دي دکه څه چې څه تاسو په دې خوله وایي دا په زړه کې هم دغسې تصدیق وکئ او الله ومنئ زما پیغمبري ومنئ او زما قرآن ومنئ د قرآن حقانیت ومنئ او اخرت بعد الموت ومنئ نو اله به تاسو مؤمنان یئ قالو نو وایي دی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن الناسو صحابه کرامو ایمان زمونږه ستاسو دپاره معیار دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا الله وایي که چېرې تاسو داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې د پیغمبر علیه السلام دې صحابه راوړی دي ملګرو راوړی دي یهودو ته وایي نسواراو ته وایي مشرکانو ته وایي کافرانو ته وایي دې منافقانو ته وایي او مونږه تاسو مؤمنانو ته الله وایي چې ایمان راغو تاسو کې شته وګوره دا ایمان هم وګورئ د دې ټیونینګ وکئ د دې لغونې صفایي وکئ او دې باندې لږ محنت او خواري وکئ د ایمان هم کلک کئ دا ایمان هم چرېن دا مضبوط کئ په الله باندې داسې ایمان چې څنګه صحابو ایمان معمولی خبرو باندې ګډوډېږئ ما په معمولی خبرو باندې شکوک او شبهاتو کې مه پرېوځئ او د معمولی خبرو نه مه متاثره کېږئ څوک به څه وایي نو تاسو به د وړو خبرو نه متاثره کېږئ او خپله لار به پرېږدئ خپل دین به پرېږدئ خپل عقیده به پرېږدئ خپل مذهب به پرېږدئ او د بل نه به متاثره کېږئ څوک به درته یو ټپه کوي څوک به بله ټپه کوي څوک به بله ټپه کوي نوې ټپې به درته خلک کوي نو تاسو به د هغوی نه متاثره کېږئ الله وایي نه تاسو به پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما انا علیه و اصحابي هغه لار راټینګه کوي چې کومه باندې زه روان یم او په کومه لار زما صحابه کرام روان دي نو هغه لار راټینګه کوي او هغه زما د صحابو لار پیغمبر علیه السلام وفرمایل اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه کرام دا په اسمان کې ستوري څنګه د ستورو په شان او چې تاسو د هر یو لمن راټینګه کړه هر یو پسې روان شوئ او د هر یو اقتدا وکړه نو اهتدیتم نیغ به الله ته رسئ او نیغ به جنت ته رسئ کامیابی به راته میلاویږي
الله وی زما د سو پیغمبر ملګری دا چې کوم دینو مهتدین دي دیته هدایت شوی دی او دا حق دی او بعد خلک حزینو په صحابه باندې اعتراض کوي صحابه ته نسبتونه کوي دا چل دی دا چل دی دا چل او چې دنو صحابه مبارک خلق ولاوي صحابه خو صحابه دي هغه د پیغمبر علی السلام ملګری او الله هغه د پاره چاڼ کړي او منتخب کړي او دا غي ایمان او دا غي عقیده داس ایمان خو دنیا کې به څوک پیش نه کی هغه چې د الله د دین لپاره کوم قرباني کړي دا او کوم ځان قربان کړي دي کوم مال قربان کړي دي او کوم ایثار کړي دي انو هغه تاریخ ته گواه دي صحابه کرام واقعیات دنو کتابونو کې شته ډکتی او خلق اوري تاسو اوریدلی دي دیو جن الله فرمایل چې داس ایمان راوړي الله دې مونږه تاسو ته مکه ایمان نصیب قالوا نو الله فرمایي وای دی ان امن وای ایمان راوړو مونږه کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړې دي کما کلانو دی بي وقفانو صحابه کرامو ته کما کلان وی بي وقفانو وی رستو سپاره کې روان دي الله فرمایي چې کله ودا مؤمنان دا روانو دي کافرانو به ته داسې بسترګو کې اشاره کولې وی بیا غدي بیاشنایان روان دي صحابه کرامو ته به اشاره یتغامزون فایزن کلبو الى اهلهم منقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا هؤلاء لضالون وی به تا دی وی چې مونږه پنیغه لار روان مونږه ایمان راوړل مونږ پیغمبر ملګری مونږ به جنت ته زمونږ دین حق ته زمونږ مذهب حق ته زمونږ عقیده کړ دی وی دا په داسې اشاره بلاوس چې سالک څنګه وای وګوروي بیا یې بسترې په شاکړې دی روان دا وی ډوډۍ خلاص دي دا پلان کړي دا ډینګلې بعضې خلک داسې وای مولیان طالبان رواني وي بیا غدي رواني بیا به چې ته خیرات میرات دی بل څه کار نشته بس خیرات پسې به رواني دا هغه زړه هغه دننه حقیقت ښکاره کوي زړه کې د دې خلکو سره تعلق نه وي خوښي نه نو دقسې به دیم دا خبرې کولې چې دا صحابه کرام کم عقل دي او دی داسې دی داسې بیا د دې خبرې جواب الله په دویمه سپاره کې کړی سیقول السفهاء من الناس الله وایي دا بېوقوف خلک نه دی دا کم عقل دی به دا ګډې وړې خبرې کوي پیغمبره پروا پې مه کو بس پرېږده چې لګیا یي دی به کېږي دی به ګډې وړې خبرې کوي د ډېرې غصې نه دی به سوځي او دی څه کولی نه شي او دی به چې کوم دی نو ناکامه کېږي او میدان کې به فتح ستایي کامیابي به ستایي د مؤمنانو وی او د اسلام رڼا به خورېږي د اسلام چراغ به بلي دا دی مړ کولی نه شي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم الله وی دی به کوشش کوي پوکي به ورکوي سازشونه به کوي کوششونه به کوي خو کامیابېدی نه شي دی به ناکامه کېږي الا الله فرمایي انهم خبردار بشک دی چې دی هم السفهاء هم دی کمکلان دی بیوقوفان دی ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي شعور پکې نشته او عقل پکې نشته علم ورسره نشته پوهه ورسره نشته نو شعور دا صفت د زناورو دی دا خو الله زناورو ته ورکړی دی زناورو کې شعور دی عقل پکې نشته انسان له الله عقل هم ورکړی دی شعور هم ورکړی دی نو دی کې عقل شته شعور پکې شته خو الله وایي نه پوهېږي مطلب یې دا دی چې دی د خپل عقل او د شعور نه فایده نه اخلي چې یو سړی خو روغ رمټ دی او هغه ګډې وړې خبرې کوي ګډوډ کارونه کوي نو خلک به ته څه وایي وایي ځان نه دی لیونی جوړ کړی دی لیونی او بېوقوفه دا بېوقوف نه وي خو لیونی نه ما زه خو یې نه خراب کارونه داسې کوي چې کارونه د لیون وي کارونه د بېوقوفانو نو الله وایي تاسو د زما د پیغمبر ملګرو ته کم عقل او بېوقوفان وایي بېوقوفان خو تاسو یې چې په خبره نه پوهېږئ او هوښیار او کم عقل پېژنئ نه الله وایي واذا لقوا الذين پاوه کې چې دی میلاو شي دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه مؤمنانو ته وایي مونږه اوس تاسو ملګري یو مونږه ایمان راوړی دی ګورئ نه مونږ تاسو سره منځونه کوو جمع کې ولاړ یو مونږ سره خو لاس کې تسبیح دی مونږ خو ګیرې پرېښودې دي مونږ خو بډې والې دي او تاسو سره الله الله کوو مونږ خو تاسو سره ذکر کوو د الله پیغمبر په محفل کې ناست یو او تاسو لا بیا هم په مونږ شک کوئ بیا هم تاسو یریږئ چې تاسو مؤمنان یې که نه څنګه چل دی که نه لستوڼي کې ماران دي پټ غله پټ دغه درغل یې
وَإِذَا خَلَوْا الله فرمایي کله چې دی لاړ شي میلاو شي یو ځای شي الی شیاطینهم نا خپلو مشرانو سره دغه شیطانانو سره دې د شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي ګوره دومره الله دومره چې کوم دی نو د دوی باره کې سخت لفظ استعمال کړی دی چې د ټولو نه ناکاره په مخلوق کې شیطان دی او د الله هم دشمن دی او د الله د مخلوق هم دشمن دی او د دوی د مشرانو ته د لیډرانو ته الله شیطانان ویلي دا ولې ځکه چې شیطان د انسان ګمراه کوي او دی لیډرانو هم دا خلک څه کړو د سردارانو د مشرانو خپلو دی دا خلک ګمراه کړي نه پرېښودل د پیغمبر ملګرتیا ته ایمان ته نه پرېښودل دباو کړي او غریبانان کمزور وي د هغوی نه مجبور وو ایمان یې نه شو راوړی دا خو وروستو را روان دي بیا به دی الله ته قیامت کې وایي که نه الله زمونږ خو بېوسه وو او دی مونږ چې کوم دی نو نه پرېښودو مونږ مجبوره وو خدایه مونږ د دی د وجې دا کفر کړی دی دی له زمونږ د دې کفر سزا هم ورکړه الله به ورته وایي که ستاسو به هم پته ولګېږي دی به هم پته ولګي داسې نه ده تاسو ته به خپله سزا میلاویږي دی ته به هم میلاویږي نو دی دې ځای کې الله تعالی ورته شیطانان ویلي دي ځکه چې دې مشرانو دا خلک ګمراه کړی نو د شیطان هغه عمل دی کړی نو د دې وجې نه الله په اطلاق د شیطانانو کړی دی چې دا شیطانان دي وَإِذَا خَلَوْا کله چې دی لاړ شي میلاو شي یو ځای شي الی شیاطینهم دا خپلو مشرانو سره قالوا نو وایي دی انا معکم بېشکه مونږ خو ستاسو ملګري یو انا معکم مونږ د تاسو سره یو مونږ خو تاسو سره مخکې نه وو مونږ به تاسو سره اوس هم یو مونږ به وروسته هم ستاسو ملګري یو مونږ ستاسو ملګري یو انما نحنو بېشکه خبره دا ده بله نه ده نحنو مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوو د مؤمنانو سره پیغمبر سره مسخرې کوو مستهزئون استهزاء مسخرې ته وایي ټوکې ته وایي چې یو سړی په ګڼه کې په میدان کې یو سړي سره ټول خلک خبرې اترې دا ورپسې شروع کړي او خنداګانې ورپسې کوي عملنډې ورپسې کوي او ملامته شي نو دې ته مسخره وایي ټوکه وایي نو دی به خپله کې وي چې دا مونږ پیغمبر سره او مؤمنانو سره ټوکې کوو مسخرې کوو الله تعالی چې دی یستهزئ بهم بله د ټوکو به ورکړي دی ته یستهزئ بهم ټوکې به وکړي د دی سره نو الله خو ټوکې نعوذ بالله نه کوي مسخرې نه کوي الله خو د داسې صفاتونه منزه دی الحمدو کې مې راته ویلي چې د الله دپاره د کمال صفتونه ثابت دي د نقصان صفتونه د الله دپاره نشته نو الله به مسخرې نه کوي الله به دی له د دې مسخرو بدله ورکوي هغه شکل به د سزا هغه به د مسخرې لیکلي دي کتابونو چې جهنم ته دی لاړ شي انو جهنمیانو ته به فرشتې دروازه کولاو کړي دروازه به کولاو کړي دی به ډېر زیات خوشحاله شي چې زه بس د رهایۍ اعلان راغی هغه دی بس رهایي مو شوه جیل ته چې سړی لاړ شي او رهایي وشي ډېر زیات خوشحاله یا کې ورته بار خلک ولاړي چې څنګه راوځي مبارکۍ وله ورکوي نو دی به ډېر زیات خوشحاله شي دروازې ته به رامنډې کړي چې زه به دروازه راته که خیرې کولاو شوه توبه م قبوله شوه او ګناه م معاف شو نو چې رامنډه کړي دروازې ته را نږدې شي غرق چې دروازه به فرشتې بنده کړي چې دروازه بنده کړي دی بدن نه دغسې ملامته پاتې شي بیا به لړ شي بیا به ناستې هغه دی بیا به ورته فرشتې دروازه کولاو کړي یو تفسیر لیکلی دی چې او فرشتې به ورته اواز کوي چې هلمو هلمو راشئ راشئ دروازه کولاو ده نو چې دی راشي دروازې خو ته بیا رانځي بیا به دروازه بنده شي دروازه بنده شي نو دی به دغسې ملامته پاتې شي فرشتې به ورته وایي څنګه چل دی تاسو چې به وایي چې مونږ پیغمبر سره او مؤمنانو سره ټوکې کوو دا ستاسو هغه سزا ده ښه دا تاسو له الله هغه بدله اوس درکوي نو ملامته کوي وي رسوا کوي وي الله دې مونږ تاسو دغه رسوایي نه وساتي وَيَمُدُّهُمْ او الله فرمایي وَيَمُدُّهُمْ پرېږ به دي دی لره بل وروستو قرآن کې آیات مبارک را روان دي یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا مؤمنان چې روان شي پولیس رات باندې نو دی ته به د ایمان رڼا ورکړی شي په رڼا کې به روان دا منافقان به ورپسې وروستو نه اواز وکړي چې لږ غوندې ودرېږئ مونږ ته چې مونږ هم ستاسو د تاسو سره چې کومه بیټري ده چې د دې رڼا باندې مونږ هم لړ شو مونږ سره بیټري نشته رڼا را سره نشته مؤمنان به ورته وایي چې تاسو ځان سره دنیا نه بیټري نه ده راوړې
دی وایي موږ سره خو نشته نو واپس لاړ شئ که نه ځان له دنیا نه رڼا راړئ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا دا خو زمونږ د ایمان رڼا ده تاسو خو ایمان نور راوړئ نو تاسو له څنګه موږ رڼا درکړو نو دقه ځای کې به الله تعالی د دې میاشت کې یو دیوال فضرب بینهم بسور الله به د دې میاشت کې یو دیوال جوړ کړي نو دی مؤمنان به رڼا کې پاتې شي دی به په تیاره کې پاتې شي دی به ملامته شي دا هم د دې دغه مسخرو سزا وي فی طغیانهم ویمدهم پریک بری دی فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې یعمهون حیرانا سرګردانه یعمهون حیرانه وي یو عامیه ده عامیه په یې سره دا ړوندوالي ته ویلی شي سمن بکمن عمیون دې آیات کې رسته را روان دي عمیون ړندو ته ویلی شي او یو عامه ده عین میم هی انو عامه د زړه ړوند ته ویلی شي چې د زړه یو سړی دا چې په سترګو ړوند پیدا شوی په سترګو ړوند پیدا وي او دی په لاره روان وي نه ته لا ښکاري دا به ورته نه ښکاري او بیا هم دی روان وي په لاره روان دا دی په کومو سترګو روان دی د زړه په سترګو روان دله الله تعالی دغه ورکړی د زړه د سترګو دا توفیق طاقت ورکړی نو دی لخت او سړی کړه کوي روان خپل کور ته ځي بازار ته ځي دکان ته ځي لارې ورته خدای به دغه کړي نو دی د زړه په سترګو د زړه په بینه یې روان الله تعالی وایي دی د زړونو وړاندې دي سترګې خو یې باقي دومره غټې غټې سترګې دي ښکاري ورته خو دا د زړونو وړاندې دي حق ته نه ګوري حق چې هغه هغې باندې ایمان نه راړي هغه خپلی نه الله وایي دقسې به حیرانه سرګردانه به ګرځي چې څه وکړو کوم پله لړ شو اولئک الذین لها کسانی اشتروا الضلالة چې دوی واغسته ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې اشتروا غوره کړه منتخب کړه الضلالة ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت پس فایده ونه کړه تجارتهم دې سوداګرۍ د دی چې دا کوم تجارت یې وکړو دا ګمراهي واغسته دا هدایت یې پې ورکړو چې څه شی اخلي نو پیسې به ورکوي او څه به پې اخلي ان الله وایي دا چې کوم څیز یې ورکړو هغه هدایت دی او دا چې کوم څیز یې واغسته نو دا ګمراهي ده نو دوکه شو تجارت یې سودمن نه شو فایدهمن نه شو په کار خو دا چې هدایت یې اغوستی وی او ګمراهي پرېښودی وي وما كانوا او الله فرمایي نو دی مهتدین او ندی دی مهتدین هدایت موندونکي په دې ایمان سره چې دا په ژبه باندې کوم ایمان یادوي الله وایي په دې باندې دی کامیابي نشي موندی واذا قيل لهم فاوق چې ویل شي پیغمبر دی تعالی تفسدوا فساد مکوئ فی الارض پزمکه کې قالوا نوای دی انما بشک خبر دا بلنا نحنو منغ چیو مصلحون اصلاح کوونکیو الا خبردار انهم بشک دی چې دی هم المفسدون هم دی فساد کوونکی دی ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پوهیږي په خپل فساد باندې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او پاوخ کې چې ویل شي دی ته پیغمبره آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی صحابه کرامو لکه چې ایمان راوړی دی نورو مؤمنانو قالو نو وایي دی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه دا خبره په خپله کې یا کوي یو بل ته چې لکه دا پیغمبر چې موږ ته وایي ایمان راوړئ دا دی صحابو چې څنګه ایمان راوړي داسې ایمان راوړو ایا مؤمنانو پیغمبر ته وایي چې موږ داسې ایمان راوړو لکه دا ستا دې ملګرو چې راوړی دی کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړی او کما آمن السفهاء لکه چې ایمان راوړی دی کمکلانو الا خبردار انهم بشک دی چې دی هم السفهاء هم دی کمکلان لی ځکه دی بېوقوفان دي کمکلان دي چې د پیغمبر معجزې ویني پیغمبر باندې قرآن نازلېږي او د پیغمبر سره فرشتې ځي راځي د الله د طرف نه حکم ځي راځي وخت سره آیاتونه نازلېږي او الله وایي سره د هغې نه دی بیا ایمان نه راوړي نو دا بېوقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي واذا لقوا الذین په وخت کې چې دی میلاو شي دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه واذا خلو کله چې دی یوازې شي ځان له شي دی الی شیاطینهم دا خپلو مشرانو سره خپلو شیطانانو سره
قالو نوای دی انا معکم بشک منگا معکم دتاسو سر ملگریو انما نحنو بشک منگا چیو مستهزئون منگا ٹوکی کول کیو د مومنانو سرا الا خبردار بشک اللہ تعالی چی دے اللہ تعالی چی دے یستهزئ بهم بلد ٹوک بور کی دیتا ويمدهم او پریب دی دی لرا پی تویانهم پسرک شاید دی کی چه ده حد نه تجاوز کرده دی و ده اللہ ده پیغمبرین منی یعمهون حیرانا اولئک الذین دها کسانی اشتروا الضلالتا چه ویغستا ورکڑا منتخب اکڑا خوخ اکڑا گمراہی بالہدا کو بلد ہدایت کی فما ربحت پس پایده ونکړه تجارتهم سوداګرای او تجارت دی وما كانوا مهتدين وندي دی هدایت مندونکي واذا قيل لهم کله چې دی ته ویل شي فساد مکوئ پزمکه کې قالوا نوای دی انما نحن مصلحون بشک موږ اصلاح کوونکیو الا خبردار بشک دی چې دی هم المفسدون دی فساد کوونکي دی ولكن لا يشعرون لیکن دی نه پوهیږي واذا قيل لهم کله چې ویل شي دی ته چې ایمان نه وړی لکه چې ایمان نه وړی دی صحابه کرامو قالو نوای دی انؤمنو آیا منگا ایمان نوڑو لکا چی ایمان نوڑا دی کمکلانو بیوکوفانو علا خبردار انہم بیشک دی چی دی ام السفہاو امدا منافقان چی دا کمکلان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئیگی وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا پاوک چی دی میلاو شدا کسانو سر چی ایمان روڑا دی قالو نوای دی منگا ایمان روڑا دی وَإِذَا خَلَوْ کل چی دی یوازی شی زان لشی الى شیاطوینهم نخل مشران سرا قالوا نوای دی انا معکم بیشک منگ استاسو ملگریو انما نحنو بیشک منگ چیو مستازئون ٹوکی کون کیو دک مومنان سرا اللہ تعالی یستهزئ بهم ملد ٹوکو بور کی دیتا ویمدهم پریب بدی دی پسر کشاید دی کی حیرانا سرگردانا اولئک الذین دها کسانی اشتروا الضلالتا چی دی واغست گمراہی ورکڑ گمراہی خوخکڑ منتخب اکڑ گمراہی بالہدا کو بلد ہدایت کے فما ربحت پس پایدہ نکڑا تجارتم سودا گرائی دی وما کانو محتدین او ندی دی لار مندن کی ہدایت مندن کی صدق اللہ العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله دا سچ مونږ وې دا سمور له پدې مونږ ته عمل توفیق راکړي الله دې کې زموږ سکامي زیاتې شوي مونږ ته معاف کړي الله مونږ کمزوري او ناپوه یو خامخا برانا کمی زیاتې په وینا کې الله په اورېدو کې کېږي الله دا کوتاهي کمزوري مونږ ټولو ته الله معاف کړي الله دا څومره ملګري چې ستا په دې کور کې حاضر دي د درس ته ستا د قرآن ته ناست دي الله تا ته پته ده دې کې خو نور څه مطلب مقصد نشته خالص ستا د رضا دپاره الله ستا د قرآن سره د محبت په خاطر باندې ناست دي الله دای ته مونږ ټولو ته الله د دنیا او د آخرت خیر راکړي الله مونږ د دنیا او د آخرت د شرونو مصیبتونو وفتونو عذابونو نه الله په امان کې الله مونږ د خپل قهر او عذاب نه بچ کړي الله څومره ملګري زمونږ د درس بهر اورېدونکي دي الله ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړي څوک الله زمونږ د آواز اوري زمونږ د درس اوري الله ټولو ته مونږ ټولو ته په عمل توفیق راکړي الله ټول ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړي الله د ټولو په جوړو کې الله خیر واچي الله څومره بیماران دي محله کې کلی کې عالم اسلام کې مسلمانان نارینه زنانه ماشومان الله په هر قسم بیمارو کې مبتلا وي الله ټول مریضانو ته صحت کامله عاجله نصیب کړي زموږ یو ملګری دی موږ سره سکول کې استاد دی هغه بیمار دی هغه ته دعا وکړئ چې الله ورته صحت ورکړي یو بل ملګری هغه هم بیمار دی هغه ته دعا وکړئ چې هغه ته الله صحت ورکړي الله دې دواړو بیماران ته صحت ورکړي د خپلو بچو د خوشحالۍ او د نیک عمل لپاره الله چې نور څومره بیماران دي ټولو ته الله صحت کامله عاجله نصیب کړي الله څومره قرضداران دي قرضونه د خپلو غیبو خزانو نه خلاص کړي الله څومره مسلمانان دي ضرورتمند دي حاجتمند دي الله سره زموږ د ټولو حاجتونو د خپلو غیبو خزانو نه برابر کړي الله موږ د مخلوق د در نه د مخلوق د محتاجۍ نه الله بچ کړي الله مخلوق بچاله سور کې خو خندا ټوکې مسخرې ور پوریو کې الله ورکون کې ته د خزانو مالک ته الله د خپل در زموږ ثواب وکړي الله د مخلوق د محتاجۍ نه موږ بچ کړي الله د خپل ځان نه بغیر موږ هیڅ چاته محتاج نه کړي
الله څومره مسلمانانو پات شوي دي ټولو مسلمانانو ته الله بخښنه وکړي الله په دې محله کې چې څوک پات شوي دي الله هغوی ته الله بخښنه وکړي ټول معذور او مرحوم کړي الله زموږ ټولو کامل ایمان نصیب کړي الله د ایمان د زوال نه مونږ بچ کړي د شیطان ظالم د وسوسو نه الله مونږ بچ کړي اخره خاتمه زموږ ټول په کامل ایمان باندې کړي الله زموږ دې درس ته دوام ورکړي الله مونږ ته په استقامت نصیب کړي الله مونږ ته د وینا د اورېدو د ناستې توفیق راکړي او الله مونږ د قرآن سره کلک ملګري کړي الله د قرآن ملګرتیا زمونږ نصیب کړي د قرآن نه الله مونږ مه جدا کړي الله زمونږ والدینو ته بخښنه وکړي زمونږ استادانو ته الله بخښنه وکړي الله ته زمونږ د ټولو نه راضي شي داسې راضي شي چې بیا چرې هم ناراضه نه شي الله خپله رضا او د خپل حبیب رضا په حالت ته رحمت کړي الله زمونږ نصیب کړي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک